بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه الله پاکم خوشاله آباد ساته. په دې وخت تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زنن محاتب ما تاسو را یو نه ویډیو د پاره نن چې کوم زمونږ ویډیو دا نن چې کوم زمونږ ټاپک دی دا د حاجت پوره کېدو لپاره او دا غرنګ څومره چې مشکلات دي زمونږ ورونو ته مشکلات دي یا دا غرنګ زمونږ خویندو ته مشکلات دي د ټول مشکلاتو د حل لپاره نن د الله الصمد ډیر زیاته بهترین او ډیر زیاته ناشنا وظیفه ده. یاد ساتئ چې په دنیا کې د انسان څومره حاجتونه دي او هر سړی دا وایي چې الله پاک دې زما حاجت دا پوره کړي. یا دا غرنګ یو سړی په مشکلاتو کې خطر یو خو په مشکلاتو کې خطر او دغه مشکلاتو نه د وتو لپاره دا وظیفه د ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. یاد ساتئ چې الله الصمد دا کوم وظیفه ده نو الله الصمد په دې وظیفه کې محترم او ډیر زیات کمالات پراته دي او په دې وظیفه کې ډیر زیات رازونه پراته دي. د الله پاک په نومونو کې یو نوم دا صمد دی او د صمد معنی دا بے پروا ده دا بے نیاز ده او کم سړی دا وظیفه کوي دا سړی به د خلکو نه بے نیاز کیږي د خلکو نه یو قسم نه بے پروا کیږي. څنګه چې الله پاک بے پروا دی چا پروا نه کوي کم سړی چې دا وظیفه ډیر کوي دا سړی به بے پروا وي الله پاک به مالدار کوي. چې کله الله پاک مالدار کوي چاته بیا حاجت نه وي بے پروا وګرځي خپل دنیا کې به مصروف وي. کم سره چې الله الصمد وظیفه کوي نو کو په د باندې ډیر زیات تکالیف مشکلات وي الله پاک به دلر کوي ځکه د الله پاک د نوم قوت ده د الله پاک د نوم برکت ده چې دا سړی به مشکل کې نه وي دا سړی به داسې نه وي چې حاجت نه پوره کیږي. نو الله پاک نوم دا محترم خپل تاثیر هي د الله پاک نوم دا خپل زور ته هي که موږ د الله الصمد وظیفه را کاروبار د پاره وکړو او په دې هندلې شوی طریقې باندې وکړو او ان شاء الله العزیز چې کم قسم کاروبار تاسو وایي ستاسو رفاه کاروبار به الله پاک تاسو لدر کی د چا کاروبار شته او د برکت د فاره د الله الصمد د وظیفه اوله سورج وکړه ان شاء الله العزیز الله پاک به په کاروبار کې دومره ترقی ورواچي کو روزانه 80 लाख د هرشکې نو کمی بنشي. دا قسم لا وظائف د فاره د الله پاک په خزانه باندې مکمل اعتماد مکمل یقین. یاد ساتئ چې بعضی چیز د یقین سره وي. زمنګ دل کې وای تهبه کې اوسړی چمیار دی په خپل باندې ګډ دی. پاکستان کې سونه چې جماعتونه دی په ټول جماعتونو کې د هغه شپې راغلي دي او دغه رنګ پاکستان کې په تبلیغ کې وخت لګولې دی او ټول پاکستان محترم ودا کتلې دی. بار د دنیا ممالک دا سری چې د هغه سفر هم کړی دي ولی کړی دي بعضی سیز د الله پاک انسان له په تقدیر کې لیکلې بعضی سیز انسان د الله پاک نه غواړي نو الله پاک د انسان ته ورکړي. چې یو سړی چې معیاري کې یو سړی ګډ وي په ګڼ خپل باندې دله وسونه روپې حل ورکی او نن سبا هم مسله ده چې څومره سړی محتاج وي دومره غته سړی خصبه ګوري. تاسو حالو کې چې سړی بوټان علي کنه او د په دا ځای کې والی چې مثال هم مضبوط دکان وي د شیشو والے دکان وي نو دغه بوټان الته کې کو دی به 5000 روپے ورکی کنه نو بیا به خوشاله وي. دغه بوټو بار یو دکاندار لګولې دی خو دکاندار غریب دی او دا رنګ د ویلډینګ واسه نه کیږي نو غل محترم به ضرور به نه ورکي ولادونه ګرانی دی وای. نن سبا محترم الله پاک یو سړی غریب کینا الله پاک دې منګ او تاسو ټول د مخلوق د محتاجی نه وساتي ځکه چې مخلوق داسې دی داسې چې تا باندې بخپل کار کوي. نن د الله الصمد وظیفه د ډیر زیات محترم او د فار په وظیفه ده
نو که سړی د حاجت لپاره وکړي نو الله پاک به ټول حاجتونه پوره کړي. که سړی د مشکل نه د بچ کېدو لپاره وکړي نو ټول مشکلات به الله پاک دا ختم کړي. دغه رنګې د رزق لپاره د الله الصمد کومه وظیفه ده، دا کو څوک ځان نه وظیفه کړي الله پاک به ورله بې پناه رزق ورکړي. داسې رزق ول الله پاک ورکړي چې د دوی نسلونه به دا رزق ته ختم نه کړي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. نن زمونږ وظیفه د الله الصمد وظیفه ده. دا به کله کوم یاد ساتئ چې په کم ټایم کې نفل کېږي نو موږ به په قلاره طریقه باندې چاردام وکړو او دغه رنګې د هغې نه بار به 2 رکعته نفل په خشوع خضوع باندې نو موږ به مونځ وکړو په خشوع او خضوع باندې. خشوع ویل کېږي په مانځه کې د زړه تعلق الله پاک سره برابرول، دې ته خشوع وایي. او خضوع ویل کېږي ظاهري چې کوم ارکان دي دا برابرول، رکوع به څنګه کوې، سجده به څنګه کوې او درېږې به څنګه. نو موږ مونځ په طریقه باندې وکړو. بیا به د هغې نه بعد 11 پېرې درود ابراهیمي دا به ووایو، درود ابراهیمي. او بیا به د هغې نه بعد 1000 پېرې الله الصمد الله الصمد الله الصمد. دغه رنګې په طریقه باندې په دې 1 غنټه ولګي، په دې 2 غنټې ولګي، 3 ولګي او په طریقه باندې. یاد ساتئ چې کله موږ د وظیفه کوو نو په خاموشۍ سره کوو، چا سره خبرې نه کوو. چې څومره په خاموشۍ سره وشي او څومره په طریقه باندې وشي نو دونه په دې کې اثر او دومره په دې کې محترمو فایده دا پکې ډېره زیاته وي. بیا به د هغې نه بعد 11 پېرې درود ابراهیمي ووایو. نو ستاسو به د 1 ورځې وظیفه پوره شي. کله 2مه ورځ شوله نو بیا به دقه رنګې 2 رکعته نفل به وکړو او د هغې نه بعد به درود ابراهیمي ووایو او بیا به د هغې نه بعد به 1000 پېرې الله الصمد وایو. بیا به د هغې نه بعد درود ابراهیمي د ووایو 2 ورځې. نو دغه رنګې دا وظیفه به موږ 11 ورځې وکړو. چې کله موږ 11 ورځې دا وظیفه وکړله انشاءالله د هغې نه مخکې به الله پاک زموږ ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي وي او دغه رنګې ټول مشکلات به الله پاک موږ تاسو له اسانه کړي وي. یاد ساتئ چې کله موږ وظیفه پوره کړو د هغې نه بعد به دعا کوو، ای پروردګاره زما پلان کې حاجت دی او که ته زما د حاجت پوره کړې ستا په خزانو کې کمی نه راځي. که ته ټول انسانیت له ورکړې هر څه له ورکړې نو بیا هم ستا په خزانو کې څه کمی نه راځي. یا الله پاکه ستا په اسم نه کېږي، زما به ډېر کار کېږي، زما د حاجت را پوره کړه. یا دغه رنګې څوک په مشکل کې دی، څوک تکلیف کې دی، الله پاک ته وایي چې پروردګاره دا تکلیف تا راوستی دی او دا تکلیف ته لر کولی شي. چې په دې طریقې باندې دوا وشي انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول مشکلات ختم کړي او الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.